کالا قانون اختیار کے نام پہ مسلط تھا، اس کے خلاف ریحان زیب نے آواز اٹھائی. وہ چاہتے تھے کہ ہمارے قبائل اضلاع میں امن ہو، لیکن ان ظالم حکمرانوں نے ان کے ہوتے ہوئے ایک امن کے داغی کو شہید کیا گیا. ہم ویسا بھی شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں پاکستان کے اعلیٰ عہدیداران سے کہ وہ جو GIT تو بنائی گئی ہے لیکن اس کا صحیح رزلٹ پورے قوم کو نہیں دیا جا رہا. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پراپر تحقیقات عوام کے سامنے لائی جائے کہ اس کو کس نے مارا اور کیوں مارا. ان کو پتہ ہے، یہ جانتے ہیں کہ کس نے مارا ہے، لیکن یہ بتانا نہیں پسند کرتے. اگر یہ بتائیں گے تو ان کے نوکریوں کو خطرہ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ان کے ہوتے ہوئے DPO SHO وہاں کے جو ذمہ داران ہیں پولیس کے، ان کے ہوتے ہوئے جو ہمارے آفس کے لیے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، ان کے سامنے ایک نوجوان لیڈر کو مارا ہے. تو سب سے پہلے شرم کی وجہ سے کہ وہ اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے نہیں نبھا سکے تو وہ گھر چلے جائیں اور استعفا دے دیں. اسی دن ان کو استعفا دینا چاہیے. اگر ان لوگوں نے استعفا نہیں دی تو پراپر تحقیقات کی جائے، عوام کے سامنے اس بات کو لایا جائے. څومره ملګري چې دلته راغلي دي، که د میډیا والا دي، د باجوړ والا دي، دا نور څومره کسان دي، د ټولو زه شکریه ادا کوم. یو څو خبرې به زه ساده غونډه کوم او پښتو کې د امن دپاره موږ د باجوړ خلکو خاص کر ډېره قرباني ورکړه او داسې ښایسته ځوانان لاړ، مشران لاړ، سپین ږیري لاړ. د 2007 نه مخکې په موږ باندې یو ناسور مسلط شوی دی او هغه ناسور دپاره موږ ډېرې زیاتې قربانیانې ورکړې. هغه ناسور چې کله په موږ باندې مسلط شو، نو دا خلک چې کوم دی، دا کوم ځوانان چې ولاړ دي او دا کوم خلک چې زما شاته ولاړ دي، د دې ټولو د کورونو نه به کم څه کم یو یوه جنازه خامخا وځي. د هغه نه وروسته هغه ظلم په موږ باندې وشو. د هغه نه وروسته په موږ باندې اپریشن راغلی او د اپریشن فوج زموږ راغلی، هغه هم زموږ سره زیاتې وکړو، ظلم یې وکړو، پیرې یې راباندې وکړې، بېګارونه یې راباندې وکړو چې څه قسمه ظلم جبر زموږ په دې قبایلو باندې تېر شو. د هغه نه وروسته امن راغلی، د هغه د قربانۍ د دې باجوړ خلکو او د باجوړ ولس ورکړه. په دې کې زموږ نه ښایسته مشران شهید شو، ځوانان شهید شو. دومره غټ اپریشن وشو، دا د څه لپاره وشو؟ دا د امن دپاره وشو. د امن په نامه باندې صرف او صرف موږ دواله نه هغه موږ امن په سترګو باندې ولیدو. مشر را پیدا کړو، ځواني، سپین ږیری، پر نه حقه داسې قتل د هغه وشي چې نه چاته قاتل معلوم شي، نه چاته پته ولګېږي. سړی لاړ چې خاورو ته کوشي. یو څو ورځې خلک احتجاج وکړي.